أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون 40 آیت پر سورۃ الدخان کے ان یوم الفصل یقینا فیصلی رضو میقاتهم اجمعین د دې ټولو مقرر نیټه ده. وروستو آیت سره ربط په دې طریقه ده. امام رازی رحمه الله لیکي 38 آیت سره دا ربط جوړي. هغه چې اعلم ان المقصود من قوله وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين اثبات القول بالبعث والقيامه. اتیشتم آیت دی اتدرشم چې دا آیت مقصد سو اثبات د بعث بعد الموت او د قیامت. فلا جرم ذکر عقیبه قوله ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. داغه مقصد دغه دغه آیت نه ضروری دا و چې د انجام ذکر کړی شي قیامت راتلل. دلته د قیامت د فیصله او د کائنات د بالحق کېدو تقاضا هغه ذکر کړي چې ورځ د فیصله بر روانه ده. او خامخ راځي ان یوم الفصل یقینا ورځ د فیصله. امام طبری معنی کی چې ان یوم فصل الله القضاء بین خلقه بما اسلفوا فی دنیاهم من خیر و شر. یقینا ورځ د فیصله چې الله مقرر کړی ده پمین د مخلوقات کې او فیصله کی په هغه کارونو په سلسله کې کم چې د دنیا کې پرېخي دي کا خیر دی که شر دی. محسن ته بخ بدل ورکی او مسیء ته بد بدل ورکی. تفسیر ودا ده سمرقندی وی چې ان یوم الفصل تفسیر دا چې یوم القضاء بین الخلق وهو یوم القیامه. فصل معنا یوم القضاء رز د فیصله. ابن جوزی وی چې وهو یوم یفصل الله عز وجل بین العباد. پدې الله فیصله کی بین عبادو کې. امام رازی بیا سلور توجیهات نقل کړی دي چې دې قیامت ته یوم الفصل ولي وي. فصل فاصله جدائی، فصل جدائی او وصل ملاقات یو ځای کېدل کنه د یو بل متضاد دي. هغه حسن بصری وی یو وجه دا ده یفصل الله فيه بین اهل الجنه و اهل النار. الله په دې کې جدا ول راولي په میند جنتیانو کې په میند دوزخ والو کې. زګو ته یوم الفصل وي. دویم وجه دا چې یفصل فی الحكم والقضاء بین عباده. بندگانو مینس کې فیصله کوي حکم او قضا فیصله به کوي. نه فیصله چې بګه مرز کیږي زکه وتاي کې په فاصله راضي کنه د خلکو په مینس کې زکه ته یوم فیصله یوم یفصلو ته وي. درې موجه ودا ده چې د مؤمنانو د لپاره یوم الفصل په دې معنی ده چې دې د سشینه کرکه د نفرت نه الله به تغلری کی ور دی جهنم دی عذابونه دي. او د کافرانو په حق کې په دې سلسله کې یوم الفصل ده چې د دې سارمانونو دی الله بولاغه هغه نه پوره کیږي وته لري کی چیرې د جنت تلل شمو دا بوشي هغه بوشي هغه دغه به سارمان پوره نشي. امام رازی بل اخیری وجه لیکي چې یوم الفصل ته په دې وجه وي چار یو ته په بل حال معلوم شي. خپل حال بو ته ما د بل معلوم شي. هیڅ سړی او په شک او شوبه کې پاتې نشي. دا خیالات او شبهات او باغې کې په فصل راشي مات بشي. فتن فصل الخیالات او شبهات حقایق او بینات په پاتې شي. فیصله به وشي شک او شوبه به دخل کو ختم شي. جواز یقیني جنتی هم او یقیني جهنمی هم. ابن عباس قول نقل کړ امام رازی چې ان یوم یفصل الرحمن بین عباده میقاتهم اجمعین البر بر والفاجر. په دغه ورځ الله د نیکانو د بدانو ټولو په مینس کې فیصله کوي. مخکې ګوره میقاتهم اجمعین میقات او نیټه د دې اجمعین د ټولو. طبری معنی کې د دې ټوکړې چې میقات او اجتماعهم
نیټه د مقرر د دې د جمع کېدو د ټولو هر ورځ د فیصلې چې ده که نه هغه موږ مقرر کړې ده د ټول مخلوقات د جمع کېدو لپاره. سمرقندي وی میقات معنی میعاد ده، د هغې وعده کړی شوې ده. اجمعین نه معنی ده چې اولین او آخرین به په دغه ورځ جمع کېږي، په دغه ورځ به جمع کېږي. سمرقندي د یوم یفصلو کې یو نکته ویلې ده، دا خو ویل وختي پکارو. هغه وایي چې په کومه ورځ به فیصله وکړی شي، په منځ د زوی او د هغه د پلار کې، په منځ د ورور او د هغه د ورور کې، په منځ د ښځه او د خاوند کې، د دوستانو منځ کې فیصلې وشي. ابن جوزی وی چې میقاتهم اجمعین معنی ده یاتیه الاولون والآخرون، دې وروسته به اولون او آخرون ټول راځي، آدم علیه السلام نه وایي تر اخري انسانان پورې. دغه یوم الفصل څنګه ده مخکې وایو یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. یوم دا داسې ورځ ده یوم الفصل، رستو سره دغه په دغه د مربوط کېږي. ښه یوم دا داسې ورځ ده لا یغنی هیڅ په کار به نه راځي مولا عن مولا یو رشته دار د بل رشته دار. قیامت داسې ورځ ده شیئا هیڅ په کار نه راځي، ولا هم ینصرون او نه به د دې څه امداد کېدی شي. د دې ورځې توصیف بیان امام سمرقندي امام رازي لیکي چې الله د هغې ورځې نور وضاحت کړي. ثم وصف ذلک اليوم، رب تغي داسې وي وروسته یوم الفصل وضاحت دی که نه. د قیامت د ورځې نفسا نفسي ذکر کېږي، په دې کې هر سړی په ځان اخته دی. یوم لا یغني طبري معنی کې لا یدفع، یغني معنی دفع کول، نه بشي دفع کولی. شیخ معنی کول نه بشي بې پروا کولی. مولن هغه مولن معنی کې طبري ابن عم عن ابن عم یو د ترزوی د بل د ترزوی نه سسیز نشي لرکولی. شیئا سسیز من عقوبت الله التي حلت بهم من الله، هغه د الله عذاب کم چې بد باندې راغلی هغه ته بل یو نږدې دوست نشي لرکولی، نشي سپکولی. سمرقندي معنی کې لا يدفع ولي عن ولي، یو نږدې دوست او د بل دوست نه څه شي نشي دفع کولی، اړولی ته نشي. که ډېر قریب دی او تر ډېر نږدې دی که نه، چې دی کافر دی د په کار نه راځي، خبره د کافر کېږي. دوستو استثناء راځي آیت کې. ابن جوزی وی چې آیت کې دو معنی دي، دو لحاظ سره د تفسیر کې دي شي. یو دا چې يدفع معنی ينفع، یو نږدې سړی بل نږدې سړی ته څه فایده نشي ورکولی، نفع نشي ورکولی. کاغه د په دوستانه نږدې دی که پرشته یې نږدې دی، دوست یې دی نږدې د زړه، یې رشته دار دی. ابو عبیده هم دغه معنی کړی، ابن قتیبه هم دا معنی کړي لا یغني ولی عن ولیه بالقرابة وغیرها. مولا څه ته وایي؟ مولا لفظ راغلی، قرطبي لیکي مولا الولی وهو ابن العم والناصر، د تر زوی ته ویلی شي ولی، د هغې نه مولا دی. امدادي ته هم وي، ملګري ته هم وي، تا سره هیلپ کړي، ستا په سخته کې په کار راځي، نه فایده نشي ورکولی. سورة المؤمنون کې هم په دې انداز قرآن خبره کړې. فاذا نفخ فی الصور، سورة المؤمنون 101 آیت. هلته وایي کله چې پوکې وکړی شي فی الصور په شپېلۍ کې، قیامت شپېلۍ ووالي شي، بیګل ووالي شي که نه. فلا انصاب بینهم، دې خلکو منځ کې به نسبونه نه چلیږي. یومئذ په دغه ورځ ولا یتساءلون، نه به دې نه تپوس کولی شي. تپوس به ته نشو کولی، ځکه الله ته تفصیلات معلوم دي که نه. تپوس خپل ځای دی، کله وایي تپوس ته نشو کولی، کله تپوس به ته کېږي. دا یې جوابونه مونږ کړي. سورة المعارج کې وایي په 10 او 11 آیت کې ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونهم، د قیامت ورځ داسې ده چې ښه به ګوري، خو یو ګرم دوست د بل ګرم دوست، یعنې دی یو بل سره ښه ګرم د دوستانه کې، دی د یو بل تپوس نه کې نه کولی شي، ښه به ورته ګوري. ابن کثیر وی لا یسأل اخا له عن حاله وهو یراه عیانا، دی به ورته ښه په بټو بټو ګوري، لیکن تپوس یې نشو کولی، د ځان سره غم دی. مرګري خو ستا امداد نشو کولی هغه ځای کې، خو د بار نه هم دا څوک امداد نشو کولی چې ورکه تا ته به زیلو وړوکي، نه دا نه کېږي. ولا هم ینصرون، نه به د دې څه امداد کولی شي. امام طبري معنی کې ولا ینصر بعضهم بعضا، بعضې به د بعضو امداد نشو کولی.
چې بل سره پناه حاصله کړي ورکه زما د سره پناه حاصله کما لکه څنګه چې دنیا کې کېږي دلته لانجو کې نه بل ځای لړ شي پناه والی بیٹک کې یا کور کې حجره کې هغه ولځي ورکي هلته داسې نه کېږي ښه هلته ځای شته نه د پناه څوک به د الله نه به څوک پټوي سمرقندي وی لا هم ينصرون معنی لا يمنعون مما نزل بهم من العذاب یعنی الکافرین عذاب کم چې په دې به راځي او دې ته ملاوي کومه سزا هغه دینه څوک اړول نشي یعنی کافران مراد دي امام قرطبی وی چې ګور لا ينصر المؤمن الكافر لقرابته مؤمن د کافر امداد نشو کولی اگر چې کافر د رشتہ دار دی پلار دی رور دی خو چې کافر دی الله نه مني رسول نه مني قرآن نه مني عقاید نه مني کافر دی نه کاګر د رشتہ دار دی لیکن دا مؤمن سړی دا کافر نشي خلاصولې د دې آیت مثال قرآن کې مخکې تیر شوی دی واتقوا یوم لا تجزي نفس عن نفس شیئا دا آیت قرطبی پیش کړی دا امام رازی پیش کړی چې دا بالکل دا هغه آیت مثیل دی دا مضمون وی مخکې تیر شوی دی امام رازی وی چې لیس لهم ناصرون د دې خلکو څوک امدادي نشته دی معنا دا چې ان الذي يتوقع منه النصره هغه کس چې دې ته د امداد د نصرت توقع چې دې به زموږ نصرت لري یا خو هغه د په دین کې نږدې سړی دی یا په نسب کې سړی دی نږدې یا د آزاد کړي غلام دی د ټول ته وی مولا ویلی شي کنه خود دی هیڅ قسم امداد د سره نشو کوله اس قسم نشو کوله وي دا دو سره هر قسم تعلق دی ابن کثیر بیا وی چې لا ينصر القريب قريبه ولا ياتيه نصره من خارج په دا غرض باندې نږدې سړی د نږدې سړی امداد نشو کوله د قیامت ورځ او د بار نه ول سم امداد ناراضي ولا ياتيه نصره من خارج الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم الا من رحم الله مگر هغه څوک چې الله په رحم وکي هغه امداد وکيږي کنه هغه مؤمنی ښا انه هو العزيز الرحيم یقینا الله غالب او مهربان دی پچا چې مهربان شي نه مهرباني کوي غالب دې زور اور د ګره سوګه کمزوري کولی نشي چانه ګوري یریږي نام دلته د مؤمن وصف بیانې او صاف چې د مؤمن د پر شفاعت شته دی چې دنیا کې د زندگی د لا اله الا الله محمد رسول الله رڼا کې تیر کړي پاغه د وفات شوه دی د پر شفاعت شته د پر لار شته کنه مونږ د خبره نه کو قران وای مونږ خو د کافر بالله العظیم خبره کو د آیت کې د الله د رحمت د حقدار خبره کی الا من رحم الله رسو سره لګوا اگر از داسې سخت راز دا چې نیونیز د سړی د بل نه د سړی نه با څه تکلیف نشي لر کولې عذاب نشي رستو کولې لیکن هغه څوک چې الله رحم وکي پدې کې ناغه بشفارس وکي نه عذاب وړي یو مؤمن دی ابل مؤمن له سفارش کولی شي خدای الله په اذن خا اجازه باندې په مشروطه باندې د الله نه څوک نشي خلاصولې خام چې بس مونږ خو د بابا د لمن لاندې وګنه او دا چل هغه چل دی نه چاغه ول کلمه دغه نصیب شو باغه غمړ شي تم مؤمن او غم مؤمن او الله او دې زنو کې نبي ابو تعالی وږي رسولان بشفاعت کی صحابه کرام بکی نیکان بکی حفاظ بکی علما بکی عام مؤمنان بکی فرښتې بکی ټول بشفاعت کوي خو په اجازه ته او ډېر لوی حدیث دا سوریدل چې ټول خلک بعد آدم علی السلام ته جمع شو ته بوای چې ډېر سخته ګرمي ده الله ته وایي چې حساب کتاب شروع کی کنه سخته ګرمي ده هغه چې نه زمانه یو خطا شی و زیریګما خلک بل پیغمبر لا اخر کې رسول الله سلام لرای شي نه الله به نبی سلام تو فرمایي چې ته زبد نبی سلام فرمایي چې زبد دو رکعاتونو اجازه تو غواړم دو رکعات نفل دو رکعات نفل اجازه چې ملوشي باغ سجده کې به الله پاکو وما تا هغه ذکرونه اوخی چې هغه مال اوس نه راځي هغه ذکرونه دعاګانې چې وکم نبی به شفاعت دروازه کولوشي حساب کتاب به شروع شي ښا ګورو مال هغه اوس نه راځي نبی سلام لا هغه ذکرونه نه ورتلو معنی دا چې نبی سلام عالم الغیب نه لري هغه سيزونه او ته معلوم دي کم چې وته الله خپل کم چې وته الله نه خینه بس نه ښکاری وته پیغمبر په خپل علم په زور څه نشي معلومولې الله یو دخی په دې خو هغه پیغمبر دی کنه هغه په خپل زور معلومینه خو خدای شه کنه تا وړي خبرې په دې سره کفر ترسي په دې خلک نه پويږي
الله او تخي الله ترسخي مونږ هغه منو پغې کې انکار نشته هغه نبی دی هغه معجزه برحق ده او معجزاتو پیغمبر خدای کیږي نه پیغمبر دی نبی بخپل مرتبه کې ساتو نبی دی هغه بنده دی زماستان غوړه ټول مخلوقات نه غوړه خدای الله نخکته دی دغه مرتبه ده الله د ټول مخلوقات نه بره دی هر څه بخپل مرتبه کې ساتو ګډ وډوي به نه سړی به کفر ترسي الا من رحم الله دو ترکیب په دې کې کیږي الا استثناء منقطع والو کو استثناء متصل والو آیت په تفسیر او په ترجمه باندې سفر نه ورځي کې دي سره یو څه دې که منقطع یا که متصل اغلی ها چې کله منقطع والے معنی بداشي ای لکن من رحم الله الا بمعنی لکن شي لیکن هغه څوک چې الله په باندې رحم وکي چې الله په رحم وکي الله په رحم وکي الله په ترسو کې لا ينالهم ما يحتاجون فيه لا من يغنيهم من المخلوقين ٹھیک ده استثناء متصل والے نو ام سمسره نشته غویلا یغنی قریبا الا المؤمنون مؤمنین نږدې بنږدې سړی پکار نه راځي لیکن مؤمنان هغه پکار رضی الله بوله شفاعت اجازه ورګي امام بیزاوی معنی کې الا من رحم الله لیکن هغه څوک چې الله باغ رحم وکي رحم پسنګو کی بالعفو عنه چغدا معفو کی او شفاعت تا قبول کی هغه نور خو څوک امداد نشو کولای کنه کپ سپارش ولزی کپ جرګه ولزی کوله پیسې ورګي اګه په جګړه ورزینه دا سلور دار بند دی الله هم ينصرون لیکن مؤمن د باراغه شفاعت لار کولو دا الله تو فریاد کول شي کنه شفاعت وقبلی الله د مؤمنانو خپل هغه چې بس وی غواړي قبول وکړي انه هو العزیز یقینا الله غالب د زور اور دی اگر چا دباوی کی نه ګوره اگر ځین کې کېدا و چې الله ګوره لانی نو یری د الله چا نه یری کی نه ګوره او الله نشه چې د خلکو نو یری دا اغه الله غالب دی پارسه ګوره زور اور دی پیغمبر پاغه زور اور نه دی الله زور اور دی الله دی او پیغمبر دی انه هو العزیز یقینا الله زور اور دی غالب دی عزیز د انتقام در جانا غستی شي د خپل دشمن نه بدلا غشتي شي امانت تو بری کړي العزیز سمرقندی مان کی بحر العلوم العزیز فی نعمته للکافرین کافرانو باندې الله نعمت کوي پدې الله قادر دی اغله مور کی مؤمن له مور کی الرحیم و مهربان دی الله پاک رحم کوي پاغه چا باندې چې دا حکم منی دا حکمونه منی الرحیم په مؤمنانو باندې مهربان دی قرطبی دا بالکل لا آیت غوند دي کنه چې منتقم د اعداء نه رحیم په اولیاء ده لکه سورۃ غافر درې آیت کې شدید العقاب ذی طول سخت سزا وای ده وګور ډیر مهربان هم دی ګوره مهربان هم دی وګور سخت عذاب سخت سزا ولم دی ګوره کګی رګله برابر بری کی هغه نه بیا سو خلاصول نشي بیزاوی معنی کې عزیز ده داس عزیز ده جلا ينصر منه من را تعذيبه د چا باره کې چې الله د سزا ارادو کې د عذاب نه ګوره څوک هغه بچ کولی نشي رحیم دې بچا چې د رحم ارادو غواړي رحم په کولو غواړي بس رحم به کې څوک دغه رحم نیوي نشي د مؤمنانو باندې د آیت کې تا ترانو ورډول چې دې ګوره دا آیتونه ور نه دې د مایوس کېږي نه ان شجره الزقوم یقینا ونه د زقوم ونه د زقوم چې د داسه ده طعام الاسیم د ګناګارو خوراک دی د کافرانو خوراک دی د مشرکانو خوراک دی کلمحل پشان د تیلو د خیری پشان د تانبې دی ویل کړي یغلی خوټ کېږي با فل بوتون په خېټو کې نه میادو کې څنګه به خوټ کېږي کاغل الحمیم پشان د خوټ کې دلو یې شه دلوبو الله دې موږ وساتي قیامت خبر روان اخرت دلائل پاغه باندې قائم کړ دا غرض اوصاف بیان کړ کافرانو ودا پودیشي ني ادم مخ کې آیت کې 42 کې نیکانو سره وعده وکړه اوس کافرانو غ فیصله پاغه د کافرانو سه حالاتي هغه دې نه شروع کړي عذاب به د بګمه طریقه ملاويږي یوم الفصل کې د فیصله روسه ده کنه د ګناګارو کافرانو بس حشری داغي تصویرو ګورا داغي واقع سو ګورا شام
دیله به زقوم ورکوي. زقوم ته اردو کې طوهر وي، چرګې هې سره طوهر. کونډې هې اول ته چرګې هې وو او کونډې والا هاورې خلکو ته دا تیور وي که نه. دا زقوم هغه نه دی، هغه ځان لري، دا ځان لري. ښه هغه په اور کې راخیږي، دا په اور کې نه راخیږي. نو دا تیور نه دی، هغه جدا دی. ښه د آخرت هغه تیور جدا دی. د مجرمانو حشر بیانېږي 43 آیت نه والی 46 پورې. د جهنم د یو قسم عذاب ذکر دی چې د خوراک په شکل کې به یا عذاب. ښه د دې شجرې د زقوم ذکر سورۃ الاسراء کې هم تیر شوی دی 60 آیت کې. دې باندې هلته ما بحث کړی. سورۃ الصافات کې هم تیر شوی دی 62 کې، دلته کې بیا راغی. ان شجرة الزقوم یقین ونا بوټي د زقوم. طبری معنی کې التی هغه بوټي چې د هغې باره کې مونږ ذکر کړی. قرآن کې ذکر شوی چې د جهنم په ویښ کې به راخیږي، په اور کې به راخیږي. ونه د زقوم. قرطبي معنی کې راغسې چې د الله په کتاب کې ذکر د شجره فالوقف علیه بالها ناغي کې په ها باندې به وقف کې سوا د سورۃ الدخان د دې آیت نه په دې کې به وقف نه کې. ابن الانباری وي دا د قرات یو اصل پکې دخی. ونه د زقوم طعام الاسیم خوراک تی د ډیر ګناګار. ډیر بو سره ودا چې اسیم دی. خام بروزن فاعل صيغه د مبالغه ده، کلمه مصرف هم ویلي. د کافر او د مشرک سزا طعام الاسیم دغه ونه د زقوم ډکه چي دا خوراک دی د ډیر ګناګار. طبری معنی کې التی جعلها طعاما لاهل الجحیم در جهنميان خوراک دی. ثمرها فی الجحیم دغه میوه په اور کې بوي. طعام الاسیم فی الدنیا بربه الته اور کې بدی خو در هغه سړی سزا ده چې دنیا کې د رب منکری د رب نه باغی. اسیم سمانه ذل اسم ګنا والا سخ ګناګار. هغه غټه ګناه یا دی کفر یا دی چې د رب نه منکری کافری فاجر معنی. ابو الدرداء وی اسیم معنی فاجر کافر او مشرک چې په دې مړ شي، په دا عقیده مړ شي چې الله نه مني یا الله سره شریک مني، د الله حق نه مني، الله پیژني نه، د رسول منکر دی، عقاید خراب دي، د قرآن او د حدیثو خلاف دي. بیزاوی اسیم معنی الکثیر لا سامع ډېر ګناهګار ډېرو ګناهونو والا. والمراد به الکافر مراد ته نه کافر دی، کافر ته مراد دی کافر بالله العظیم. ها ابن کثیر معنی کی دا گناہگار څنګه دی فی قوله و فعله په قول او فعل دواړو کې گناہگار دی. وهو الکافر دا کافر دی دواړه خلینم غندوزی په لاس خپم غند کفریات کوي کنه. اکثر مفسرین لیکي چې دا ابو جهل او نور دغه پارټنران دي په اډه کې خوریم. ابن کثیر ولا شک فی دخوله فی هذه الايه شک نشته چې په دې کې داخل نه دی، پکې داخل دی، خو لیکن دا آیت هغه پورې خاص نه لري. ټول کافرانو خوراک دغه دی دا بدی خوري. مجاهد رحم الله بل دا فرمایل دا شاګرد دی ابن عباس هغه نه درې ځله قرآن ویلو کنه مخکې ما ویلو په تفسیر سره. هغه وی ګچره یو ساس کې دغه جهنم نه راغی دی دنیا ته کنه. لا افسدت على اهل الارض معاشهم د خلکو دنیا به خراب شي، کاروبارونه به خراب شي، معاش جون به رول ګران شي، دومره خابونه کیو دا غن بخور شي. کالمهل یغلی فی البطون امام رازی ربط لیکو سره د دې دا هغه خټ کېدلو ذکر کی په آیات کې چې دا دې خېټو ته لړ شیندن نه بس کوي. آیا دی له بواده ورګي دې په خېټه کې به وینه جوړيږي، طاقت به ورګي، سب ورګي نه، هغه خو دنه چې لړ شیندن نه مذاب دی، دنه به خټ کېږي. با کالمهل لکه د ویلی شوی تانبه سره سپین چې ورته وولې او ویلی شي او په ټوپونه وال شروع کی دغه دی مهل. کالمهل پشان د ویلی شوی تانبه سوک معنی کی پشان د تیلو د خیره یغلی هغه خټ کېږي و فل بوتون په خېټو کې خېټه وې د خو معدې ته اصل کېږي شی معدې ته ځي
عذاب اخروی ذکر د کافر د برا کل محل یغلی فی البطون تو بری معنی کې دغه ونه د زقوم چې داغې دا میوه به کافر خوري په جهنم کې لکه د بارودو هغه په خېټه کې ډزار بګي کر رصاص اول فدا یا لکه سرو چې په خېټه کې هغه ته ویلي کې په اور باندې کنه هغه ویلی شي ما یذاب فی النار یذاو زی و بهم دا هغه د ګرمواله به دومره حد تورسی چې به خټکار شروع کی خټکیږي به تک سرو تک تور بشي کنه کغلی الحمیم پشان د خټ کېدلو د شیدلو بوم کټوي چې غړلار شروع کی کنه دغه تغلی وي چې جوش واخلي یغلی طبری معنی کې خټکی کې به دغه سي دی په بدبخت په خېټو کې لکه دروتوب چې سختي ګرمي شي لانه د لرګي کې د بلیږي حمیم په معنی محموم دی ګرمو کړی شو بو سو کوجی تانبا کا صفر المذاب دا پاره چې دغه شي کنه وی خټ کې او دې دا غیر بیا د بلچې او د انو سوزونه جوړی کنه حد درجه چې ویلی شي بالکل په لوخي کې وړي امام قرطبی لیکي ونه د زقوم چې دا کنه دې باندې غرستو خبره کړي هغه چې الله په جهنم کې پیدا کړی دا دغه نوم ولور کړی دی شجرۃ الزقوم متویل دی شجرۃ الملعونه متویل دی کله چې جهنم والا دا اوږي شي سم ټیم باخر ته تیرې بغیر وروړې نه لوی د حساب کتاب روز دا بیا دغه ورته وولي بلار و د چوغوشنه التجو الیها دغه ونه پسې بمنډي کی فاکلوا منها دغه بوخري چې ویخري فغلیت فی بطونهم کما یغلی الماء الحار خېټه کې به خټکار شروع کی لکه چې ګرمي وب په خېټه کې ګرمي وب چې کم خټکار شروع کی کټوي کې بارو دې سره تشبیه ځکه وګي دنه بدن دومره تنګول وګي هغه سخت ګرمي وب چې شدت سره هغه خټکار کوي سم رنگ بدل شي دوبو خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم خذوه ان سے دا کافر دیونی سے اللہ بو فرمائی دا کافر اونی سے دنیا کې د زنه منلم زما احکام نه مل پیغمبرانو پورې خاندل سنتو پورې خاندل ان سے دفاعتلوه نراکاګه په زور سره الى سواء الجحیم د جهنم ین استراخ کې بیا وسره ثم صبوا بیا واړوي فوق راسه در سر د پاسه من عذاب الحمیم عذاب در وتو ګرمو بو زقو د تبوي چې وسکا کنه وسکا خوانواله د عذاب نه انک انت العزیز الکریم یقینا ته ډیر زور اور سپینرو به جوړ شوی دنیا کې تو کل خان وی کنه وسکا دا مزي واخلا ان هذا ما یقینا دا غسری دا عذاب دے کنتم به تم ترون چې تاسو په دې کې دنیا کې شک او تا خدا نه من کنه اوس نه خوان واخله وي په دې آیت کې د عذاب بل طریقه بیانې کې خذوه فغلوه خذوه فاعتلوه کې کله چې دې زقو مخری کنه دا اغه نه پرا کاګلو ورته بوتل شي بیا وښتې شي ور مینسته به ولې مینس وړل ګرمي کنه خذوه تو بری معنی کی دا اسیمون سے دا ډېر سخت ګناګار دا کافرونو سے دا شجره د زقوم چوخړه دیونی سے دا الله بل ته حکم کوي ها دا کافرانو اخري انجام نه بیانې چې اوس د کفر نه ګوره وړه منې شه دنیا کې پویم نه ګوره دغه به انجامي دغه ستا عقوبت ته ګوره نه الله با زبانیه پر اختو ته دا وي دا رستو راځي سورۃ العلق کې بدا راځي چې سټوکی نه اون سے ورایخ کې التبوي خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ان سے دے فسوقوه روان کې دے جهنم یستولم ودفعوه الى وسط الجحیم سوګي ولټه راخه مقاتل وي بس څه طریقې سره راخ کا کار سره کوي ادفعوه الى وجهه په مخ راخ کې په زور راخ کې سړی چې د پیوندونو نمونه سوچته کې دغه ته فاعتلوه دغه دوی عتله يعتله عدلا اذا ساقه بالدفع واليسار پلت روان کې کنه ابیا د پندو نو د څنګه نه ونی سه ور ویوله حضور اوره پر اختیار دي کنه بعض کمزور مؤمنان چې عمل کمزور دي هغه هم سروزل د تیری ځکه عمل کمزوري کنه هغه چې اخر کې جهنم نروزي نه سوځېدلی وي کنه هغه حدیثه سوري دي
دا بعض بدبخته کمزوري مسلمانانو بس کوشش کوي نو الله دې ټول موږ ته وساتي چې بس موږ ته بچو کوشش وکړ فاعتلوه جروه وسوقوه قرطبي وي د راخ کې او بوې ځل د پراخ کولې بوزه سوقوه سحبا ودفعا في ظهر ابن كثير د املا کې ولا لتمته ورکه دفعا في ظهره ويرسوي چته ورسو الى سواء الجحيم الى وسط الجحيم د جهنم ينست ورسوي دا د الله فرمان دی کافرانو په باره کې مقاتل او نور مفسرین هم دا لیکي ابن کثیر هم لیکي چې ابو جهل او نور رنگ کافر چې دي کافران سر لوله جهنم کې اجه کوم ملائک دي کنه نو اوس باندې سټک او چابک رو بغي کنه فتنقب عن دماغه فيجري دماغه ولا جسده دماغ دا کوپړې به سورې شي ماغه به په وجود باندې رو بهيږي ثم يصب الملك في النقب مان حميما بیا به دغه سورږي کوپړې کې جوړ سورې کو دا ملک چې پرخدا پای کې به شیدول بواجی چې غړې سخت ګرمي ناغه چلان دی لړ شي ناغه خېټه ته به ورسي نزه د بووي چې خوانته والا کنه ته ډېر سپندرو به دنیا کې تاوي د ماډر غټ عزت ته او دا یتیم چې دا پیغمبر د څه حیثیت ته دی ابو جهل بداوي کنه د پیغمبر ته به نعوذ بالله چې تو ستا مرګ الله به دا ګوره مان شي خرابولې زه ډېر زور اور سړی ما تو ستا خدای زما ځنی شي کوله دا خبره به کوله زما ډېر غټ خانی ده زما روب ده زما دبدبه ده ابن کثیر وی چې دا مخکې دیر شي وي د اوس پنې په سټک به وي دماغ به ګولو شي پای کې بوله تړمې شیدلې بوا چې نه به وجود ته کوشي د خېټه نه به سره کلمی روزي ترجه تمرق من کعبه هغه شوروا به د کعب دی ګټو ته الت لاندې غي سره وبېږي خېټه نه د خپل وجود به شوروا شي ابن کثیر دلته دالی کریم ثم بیا عذابونه ختم نه دي بیا دا خبر او پسې دا سره په دغه بس نه چې سټک ور سر دراوه شو ورګه مخکې کا ثم سب بیا ولا ورواړه ورته کې فوق راسي در سر د پاسه هغه من عذاب الحمیمه ترمیوبو عذاب دې مطریقه بیانېږي سورۃ الحج آیت 19 کې دا 13 شوی دا ذکر شوی ثم سب طبری معنی کې اعلی راس هذا الاسیم د دې کافر په سر باندې ورواړه دغه ورتیوبو چخی ګرمي شي وي هغه قران کې رسو ذکر شوی یسحر به ما فی بطونهم والجلود روتی به سټکوري به هغه سره هغه دې په غټو کې سرمنه به وسوځي سورۃ الحج 19 دا آیت کې یصب من فوق رؤوسهم الحمیم پسړونو بدله بيول شي یشیدلو بم یسحر ویل بشي هغه سره هغه سجدي په غټو کې سرمنه به وسرو بيږي زق دې کافر ته بولی شي اوسکا مزواخ لا دینا دا د خندا په تور ته وي څنګه واله مزوکړه کنه دا خلک په دې انداز کې وي کنه دا په دغه استهزاء په تور د بیزته په تور وي زق اوسکا ان کانت العزیز الکریم یقینا تسبین رو به عزت من و ستا په خیال باندې ته ډېر عزت من سړی وي کنه تا وی چې الله پاک زما سره نشو کوله دغه څه کافرون هغه وی چې دا سب پر اخته بزب دغه کوم په پرزو له واشه مې سلام وی دا بل ورشي دی سلام دا بل پهلوان ورشي دا خبره بدی کوله خندنه به کو هم زقو دی اسیم او بدبخت ته ویل شي چې اوسکه دا عذاب ان رضی چې تسکه ان کانت العزیز یقینا تزور اور په خپل قوم کې الکریم عزتمند و پاغي کې درون و پاغي کې درون سړی ګڼل شوی خو کافر نه د کافر څه حیثیت ته په آخرت کې دا په دنیا کې ستا بینک بیلنس به اجازهونه بدلوزي تا نه بخله کې دنیا کې یریږي چې ورګه سیب سره فوج دی وسله دا مون خراب نه کی ستال د څه حیثیت ته مړه ابن کثیر ودا خبره بدیته علی وجه التحکم والتوبیخ دا رټنه او د خندنی په تور باندې کیږي چې ستا هیڅ عزت نشتا ته هیڅ درون مون نه ستا هیڅ حیثیت نشته دا د ابو جهل بن هشام او د نورو کافرانو بارک راغله هغه بارک نور ایتون راغی چې ولا تطع منهم عاصما وكفورا كلا لا تطعه واسجد وقت د ټول ایتون د بارک راغله لم تر الذين بدلوا نعمت الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار دادته یوزل نبی سلام
څه خبره کوله نو دا دو د جواب ډېره سخته خبره کړې وه د ابو جهل ورته ویلو نبی سلام ورته اولا لک فاولا اکرمه دا روایت بیان چې نبی سلام ورته مخامخ شنه دی ورته وویل مکی جوندو که نه مکی خو ډېر سخت جوندو که نه خو دعوت اول روزه وي خلکو دا خبره کم ځای منله نبی سلام فرمایل چې ما ته الله دا ویلي دي چې زه ابو جهل ته دا دعوت ورکم چې اولا لک فاولا قرآن ایتونو که نه ابو جهل چې دا اورېد هغه دې ختم ما ته څه نه یری قسم په خدای هغه دې چې والله ما تستطيع انت ولا ربك ان تفعل بي شيئا نستاد واسطه او نستاد رب واسطه دې چې ما سره به دوم مسکارو کی ابن کثیر دیږي انی لمن اعز هذا الوادي په دې واده کې د ټول عزتمن سړی زېما په دې قوم کې د ټول نه درون سړی زېما الله په بدر کې څنګه و شرمو کپړې دې لړ او وی شرمو دا آیت دغه بار کې راغلی د تو پرېختي وی چې اوسکه کنه اوسکه ستا په خیال باندې تر ډېر عزتمن سړی وي دا د سپکای په تور وي قرطبي وي هو على مان الاستخفاف والتوبيخ والاستهزاء والاهانه والتنقيص ته ډېر ذلیل ډېر سپک سړی ډېر بے وقوف دی تا ځان ډېر اوچت ګڼو ان هذا یکندا هو عذاب دې کنه ما کنتم به تمترون هغه تاسو دنیا کې دې په دې کې شک کاو تاسو نه مان کنه تا خو دلتم خیم التبم خیم امام تو بریمانه کی هغه ته ویل شي چې دا عذاب نن نه تسکه نن چې په کوم عذاب کې مبتلا کنه دا هغه عذاب د دنیا کې بتا د پیغمبر بیان کو نه تا خان دلتا نه منو تا په دې کې شک کو تاسو اخرت نه منو تاسو دوباره جن نه منو تاسو به زمغه پیاران رو جندي کې اجوندي کې بیا مرګي کنه بیا جوندي کنه راول ځا تاسو بخاندل تشکون فی الدنیا دا بودا جهنم غسو کې داران وي دا نهم آیت سره لګي د صورت نهم آیت ښا چې بل هم فی شک یلعبون سورۃ دخان هم د دې صورت نهم آیت چې دا خلک د آخرت نه په شک کې دی یلعبون لوبي کې ته د آخرت ذکر کې او د لوبي کې د داسې په غفلت کې پروت دی تاسو په دې کې په شک کې پراته ویم سورۃ الطور کې ویل یوم یدعون الی نار جهنم دعا وکمرس چې بدا کافران ورته جهنم ته په دې کو باندې بوتلی شي دې ته ویل شي هذه النار التي دا غور دې چې تاسو په دنیا کې دا دروژن غنو اوس وای کنه دا جادو دې کنه ته دا نیوینه پر خپل سترګو وای دا جادو دې کدا سو شو چې تانن والو خواړه کنه تمترون امتراء دا کنه باب افتعال مبالغه باندې دا دلالت کوي هغه مسله چې د عقلي او نقلي دلایل نه ثابت یو انسان بیا هم پاغه کې شک کوي نه دا انسان حد درجه جاهل دی هغه نه قیامت خو هر لحاظ سره دا مو ثابت کو چې عذاب شته جنت شته جهنم شته کنه او بیا یو سړی دا نه مني نه دو مجاهل نشته الله به دې کې دا ویل غوړي اوس ته نګوره مخکې مضمون بدلیږي بدرت به ختم کو ان شاء الله سورته ان یوم الفصل یقینا د فیصله ورځ او میقاتهم مجمعین د دې ټولو مقرر نیټه ده بس هغه نیټه ده یوم لا یغنی هغه د فیصله ورځ دا سر ورځ ده چې حزب بکار ناراضی مولن عن مولن یو رشتہ دار د بل رشتہ دار شین د حصہ سیزو ولا هم ينصرون ان بد دې سمداد کې دي شي الا من رحم الله ما غرا وسوک چې الله پر رحم وکي چې مؤمنین دغه به امداد وشي سفارش به وشي انه هو العزيز الرحيم یقینا غالب دی او مهربان دی ان شجره الزقوم یقینا د زقوم بوټه طعام الاسیم د ګناګارو خوراک دی د کافرو خوراک دی کل مهل پشان د تیلو د خیره پشان د ویلی شوی تانبه یغلی فی البطون په خېټو کې به خټ کېږي د کافرو کغلی الحمیم پشان د خټ کېدو د یشیدلو بوم او به ویلی شي الله بو فرمایي کافرانو بارکی خضوع جدیونی سے فاعتلوه نو دی پزور را کاږي لا سوائل جهنم د دو زخمیانستام عزتی ولوګه عزت سره مو بوزه راخ کې پر اخکلی بوزه ثم صبوا بیا واړوي فوق رازه در سر د پاسه من عذاب الحمیم عذاب د ګرمو بونام زقو د تبوي چې وسکه کنا مزه واخلنک انت العزیز الکریم یقینا ته ډیر زور او سپین رو به جوړ شوی دنیا کې بخپل خیالم
ان هذا یقینا دا عذاب ما اغذ کنتم به تمترون چې تاسو دنیا کې پدې کې شک کوئ. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم.